که زندګۍ کې مخکې تلل غواړې نو 15 قسمه خلکو سره به خپل تعلق بیخي ختمې. هغه کم 15 قسمه خلک ته سره په دې ویډیو کې شریکوم خو هغې نه مخکې چې انسان کم محفل کې کینی نو د هغه محفل رنګ نیسي. پخواني مشرانو به خبره کوله وایي عطرو والا سره چې هسې هم ناستې نو د عطرو بوین به درنه ځي. بل زموږ دا جسم چې کم قسم ماحول کې عادت شي، زموږ دماغ، زموږ زړه، زموږ فزیکلی چې موږ کم ماحول کې انوالو شو نو بیا هغه زموږ جسم چې کم دی د هغه ماحول مطابق حرکتونه کوي. د ستا زړه، د ستا سوچ چې کم دی، د ستا دماغ چې کم دی، هغه قسم ماحول تا نه غواړي چې کم ماحول کې ته ناسته پاسته کې. نو ماحول په زندګۍ باندې یو ډېر غټ امپیکټ لري. نو ماحول کوشش کوئ چې خپلو بچو له یا خپله داسې ماحول کې ټایم تېروئ چې هغه ماحول د ستاسو په زندګۍ باندې غلط اثر نه غورځوي. ډېر ټایم نه خرابو، راځو هغه 15 قسمه خلکو ته چې کم 15 قسمه خلک تاسو د ناکامه کوي، کم 15 قسمه خلک تاسو مخکې تللو له نه پرېږدي. نو کې ټول نه پیله هغه خلک چې سسترین خلک، لیزي خلک، هغه خلک چې په خپله سست او د کار نه وي او تی سره ناسته پاسته کوي چې د نن کار په سبا باندې پرېږدي چې وله وی فلاني ځي ته ځو یا د فلانۍ کار ګورلي ابوی پرېږده به سبا به وکړو که نه یا وروستو به وکړو. نو سستو خلکو سره که چېرې د ستا ناسته پاسه وي، لیزي خلکو سره که چېرې ته ناسته پاسته کې نو ته به هم لیزي شي، ته به هم سست شي. او سست خلک چې کوم دي، لیزي خلک چې کوم دي، کاهل خلک چې کوم دي، ای په زندګۍ کې هرګز مطلب ترقی نشي کولی. بل په نمبر 2 باندې هغه خلک تنقیدي خلک چې کم نیګیټیو خلک دي چې په هر څه باندې تنقید کوي چې مخې له څوک تیر شي فلاني خو داسې وکړه، ډنګړي خو داسې وکړه، په هر څه باندې نیګیټیو کمنټس پاس کولو والا ای سره که چېرې ته کښېنې هغه محفل کې که ته ناسته پاسته کې نو هغه شی به تا نه هم جوړېږي. ته به د خلکو پازیټیو شی نوټ کې که یو سړی غلط کار کوي نو ابه هم ته په نیګیټیو کې ډېر زیات نه ټچ کې، ابه ته پازیټیو سینس ورکې، کوشش به کوې چې له ته پازیټیو سینس ورکې. که چېرې یو کس صحیح کار کوي او هغه هم ته په تنقید پې اخلي نو بیا مطلب د ستا دماغ چې کوم دی، د ستا سوچ چې کوم دی د تباهۍ طرف ته روان دی. نمبر 3 چې کوم دی هغه حسد کولو والا خلک دي، جیلسي چې چا کې وي چې بل انسان نه حسد کوي، بل انسان نه، بل مسلمان نه حسد کوي. نو ټول نه پیله خو حسد کولو والا خلک چې کوم دي هغه د الله پاک هم نه دي خوښه چې کم سړی حسد کوي نو هغه الله پاک کامیابی نه ځي. نو بل انسان نه حسد کول دا هرګز تاسو کامیابی له نه پرېږدي. او که چېرې ته داسې خلکو سره کښېنې چې کې دا عادتونه دي نو دا عادتونه به تا کې هم بیا څه ټایم پس راشي. بل چې کوم وي دروغجن خلکو سره، منافق خلکو سره که چېرې ته ناسته پاسته کې او تا له پته وي دا سړی منافق دی یا دروغجن دی نو ده سره به ته خپله ناسته پاسته پرېږدې. ځکه دغه عادتونه که نن تا کې نه راځي سبا به در کې راشي، بل ورځ به تا کې راشي. او دروغجن سړی، منافق سړی په ژوند کې هېڅ کله هم ترقي نشي کولی. او نمبر 5 چې کوم دی هغه دی غوسهناک خلک، چیړ چاړ کولو والا خلک، په وړه وړه خبره کولو، په وړه وړه خبره باندې غوسه کولو والا خلک خپل چې کم احساسات دي، کم د غوسې فیلینګز دي چې نشي کنټرول کولی نو هغه خلک په زندګۍ کې هرګز هغوی ترقی نشي کولی. ځکه هغوی په غوسه کې د هغوی دومره بلډ پریشر های شي چې بیا صحیح فیصله نشي کولی. او زیات غوسه کولو والا خلک چې کوم دی هغوی اکثر فیصله ډیسیشن میکینګ سکلز د هغوی ډېر زیات ویک وي، هغوی په یو شي باندې فیصله نشي کولی او بیا هغوی ډېر زیات وایلنټ کېږي. د وایلنس په وجه باندې هغوی بیا صحیح ډیسیشن نشي ایشتی. نو دا 15 قسمه خلک دي چې دی سره به ته ناسته پاسته پرېږدي، دی سره به ته تعلق پرېږدي نو ته به هله کامیابېږې. که چېرې داسې قسم خلکو سره داسې قسم محفل کې ته ناسته پاسته کې نو د ستا کامیابي مشکله ده جي. نو په دې ویډیو کې داسې اهم اپډیټس ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ. والسلام.